دا زموږ سره بل سبق دی د معرب او د مبني اقسام. یعنې موږ د معرب تعریف هم وکړو چې دا بدلیږي را بدلیږي دغه ته ویلی کېږي. د مبني تعریف هم موږ وکړو. اوس د دې اقسام څه دي؟ نو دې تقسیم به موږ په اسم فعل او حرف په دې دریو کلمو کې به موږ کوو. چې په دریو کلمو کې موږ وکاته نو اول موږ قسمونه بیانو د مبني چې د مبني کوم اقسام دي. ځکه مبني کم دي او معرب زیات دي. چې د مبني هغه کم به موږ ذکر کړو او چې کم موږ وښودل چې دا مبني دي د هغې نه علاوه چې کوم یا به څه شی یا به معرب وي. نو موږ چې په اسم کې وکاته نو په اسم کې معرب چې کوم دی نو صرف اسم متمکن چې کوم دی نو هغه مبني و. مبني اقسام چې کوم دی نو کوم دي؟ اسم میں په اسم کې چې کوم دی نو صرف اسم غیر متمکن دا چې کوم دی دا مبني دی. اسم غیر متمکن څه ته وایي؟ دا بیا پر بل مخ باندې را روان اسم غیر متمکن چې کوم دا اته دي. مضمرات دي، اسماء موصولات دي، اسماء اشارات دي، اسماء افعال دي، اسماء اصوات دي، اسماء ظروف دي، اسماء کنایات دي او مرکب بنایی دی. دا اته قسمونه چې کوم دی ته ویلی کېږي اسم غیر متمکن. دا به انشاءالله په خپل ځای کې باندې راشي. نو په اسماو کې صرف اسم غیر متمکن مبني دی. د دې نه علاوه چې نور څه اسما دي دا اسمونه دي نو ټول معرب دي. دویم چې کوم دی نو په افعالو کې به موږ وګورو. په افعالو کې چې موږ وګورو افعال میں نو ګوره افعال میں په افعالو کې چې موږ وکاتو نو په افعالو کې ګوره ماضي، مضارع او امر دی که نه دغه ته افعال ویلی کېږي. دا د فعل قسمونه دي. نو ماضي چې کوم دا نو دا مکمل مبني ده. ټوله ماضي چې څه صیغې ضربه، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربتي، ضربتما، ضربتن، ضربت، ضربنا دا ټولې صیغې مبني دي. پاتې شه مضارع. په مضارع کې هغه صیغې چې هغه دوه صیغې صرف په دې کې مبني دي. د جمع مؤنث مخاطب صیغه او د جمع مؤنث غایب صیغه چې کوم ده یعنی هغه دوه صیغې چې په هغې کې نون د جمع یا نون د تاکید موجود دي. نون د جمع یا نون د تاکید پکې موجود دي. نو هغه صیغې په مضارع کې مبني دي. د هغې نه علاوه چې کوم مضارع ده لکه یضرب، یضربان، یضربون، تضرب، تضربانې، تضرب، تضربانې دغه چې کوم دي دا څه دي؟ دا معرب دي. او بیا تضربین دا چې کوم دی دا بیا مؤنث ده. ټیک ده که نه؟ دغه د مؤنث چې دا کومه دوه صیغې دي دغه د نون د جمع پکې یا پکې نون د تاکید دي. د دې نه علاوه چې ټول څه مضارع ده دا ټول سره معرب ده. دغه نونونو والا چې کوم نون د جمع پکې یا پکې نون د تاکید دي دغه پکې مبني دغه صیغې د هغې نه علاوه ټولې صیغې نور معرب دي. پاتې شه حروف خجي فعل مضارع. پاتې شه امر. نو د فعل بل قسم چې کوم دی نو امر دی. امر چې کوم دی دا مکمل څه شی دی؟ امر حاضر معروف دا مکمل مبني دی. د فعل دا دوه قسمونه دا چې کوم دی نه مکمل مبني شو. او په مضارع کې هغه صیغې چې په هغې کې نون د جمع یا نون د تاکید هغه صیغې پکې مبني دي. ښه دا خو شو. پاتې شو د کلمې دریم قسم چې حرف دی. نو حروف چې کوم دي نو دا هم تمام مبني دي. ټول حروف چې کوم دي نو دا مبني دي. نو لہذا په اسم کې چې کوم ځای زموږ سره مبني څه شو؟ اسم غیر متمکن چې هغه اته دي. هغه تاسو ته ما وویل. په افعالو کې فعل ماضي مکمل مبني دی، امر حاضر مکمل مبني دی او فعل مضارع کې هغه صیغې چې په هغې کې نون د تاکید یا نون د جمع وي. او پاتې شو حروف. نو حروف ټول په ټوله مبني دي. لحاظ سره مبني اقسام شو. تمام اسموں میں صرف اسم غیر متمکن مبني ہے. په اسمونو کې په ټولو اسمونو کې صرف اسم غیر متمکن مبني دی. اور افعال میں فعل ماضي او امر حاضر معروف. په افعالو کې فعل ماضي او امر حاضر معروف مکمل مبني دي دواړه. اور فعل مضارع د فعل مضارع هغه صیغې جس میں نون جمع مؤنث چې په هغې کې نون د جمع مؤنث یضربنا او تضربنا اور نون تاکید او په هغه صیغې چې په هغې کې نون د تاکید دی لکه لا یضربن، لا یضربان، لا یضربون دغه کم صیغې چې کوم دي. اور تمام حروف مبني ہے. پاتې شو حروف ټول مبني دي. اسم متمکن معرب ہے بشرط ہے کہ ترکیب میں واقع ہو. پاتې شو اسم هغه چې اسم چې متمکن یعنی غیر متمکن نه متمکن دا معرب دی خو په دې شرط سره چې دا کله په ترکیب کې واقع کې. په ترکیب کې نه واقع ځان له واقع نو بیا ګوره مبني دی. زید چې ځان له والې دا مبني دی. اما که په ترکیب کې واقع شو نو بیا به څه شي؟ بیا معرب وي. ورنه بلا ترکیب کې مبني ہوگا. ورنه بغیر ترکیب نه چې کله یي دا اسم متمکن دا به هم مبني وي.
بیا د اسم متمکن ته اسم متمکن ولې وایي؟ نو دې ته وایي اسم متمکن ځکه وایي چې متمکن د تمکن نه جوړ دی او تمکن چې کوم دی دا مکان ورکولو ته ویلی کېږي، ځای ورکولو ته ویلی کېږي. دا اسم متمکن چې کوم دی دا اعراب له ځای ورکوي، نو په دې وجه دې ته ویلی کېږي اسم متمکن. متمکن اس لیے کہتا ہے کہ تمکن کے معنی ہے جگہ دیں، تمکن معنی دا ځای ورکول، اور چونکہ یہ اسم اعراب کو جگہ دیتا ہے، چونکہ دا اسم چې کوم دی دا اعراب له ځای ورکوي، اس لیے اس کو متمکن کہتے ہیں، دی وجه نه ته متمکن. اور یہ مبنی الاصل کې مشابه بھی نہیں ہوتا. اب دویمه خبره به کې دا ای چې مبنی اصل صدا مشابه نه وي، مبنی اصل به ان شاء الله وایو چې مبنی اصل کم دی. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.